السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه فکر کوم چې تاسو به روغ او جوړ یې او د عزت جامې به مو په تن باندې وي. زما د نننۍ ویډیو مقصد صرف او صرف تاسو سره اسلامي پیغام نشر کول دي. یو محترم سوال کړی دی چې مسلمانانو ته په جمعات کې څه کول پکار دي. الجواب وبالله التوفیق. د هغه د سوال جواب دا دی چې چرته مسلمان جمعات ته لاړ شي او د جمع ټیم برابر وي نو دی به فرض مونځ کوي، او که جمع ته باقی څه ټیم پاتې وي نو دله پکار دی چې د قرآن کریم تلاوت وکړي یا نور څه نوافل وکړي او یا غلی جمعات کې په ادب سره کینی. ځکه په جمعات کې ټوکې ټقالې کول، شور شغب جوړول او یا دنیوي خبرې کول دا ډیره بده خبره ده. ځکه د دې متعلق جلال الدین سیوطي رحمه الله یو حدیث را نقل کړی دی چې د هغې عبارت داسې دی: من تکلم بکلام الدنیا فی المسجد احبط الله عمله 40 سنة. کوم مسلمان چې په جمعات کې دنیوي خبرې وکړي الله رب العالمین د 40 کاله قبول شده عبادت هغه ضایع کوي.